الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال الله سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا عظمت أمة الدنيا نزعت منها هيبة الإسلام، وإذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حرمت بركة الوحي، وإذا تسابت أمتي سقطت من عين الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعين وناظرين، د صحابه کرام رضوان الله عنهم اجمعین واقعات شروع باغی کې مونږه حضرت بلال رضی الله عنه، د حضرت عمار رضی الله عنه، حضرت انس رضی الله عنه او د حضور پاک صلی الله علیه وسلم واقعات ویلو. نن پکې یو د بل صحابي حضرت صہیب رضی الله عنه واقع وایو. دا د حضرت عمار رضی الله عنه سره یو ځای مسلمان شوی او ډیر تکلیفونه برداشت کړیو. بیا یو ځل چې کله د مکې مکرمې نه هجرت کولو، د مکې کافرانو ورته د پسې شول. د ورته وی ګوره زه تاسو ته معلوم یم خطرناک تیرانداز یم او ډېر جګړالو یم، داسې جګړه کولی شم چې ما سره تر کومې پورې یو تیر موجود وي او ما سره چې تر کومې پورې چې ما سره غشي وي او یا ما سره چې غشي ختم شي په توره به راسره جګړه کوم. خو تاسو داسې کار وکئ چې زه راته په مکه کې خپل مال دولت ښیمه، هغه تاسو واخلئ او زما ما پرېږدوئ. نو هغه مال دولت غالبا 2 وینځې وي، هغه یې ورله ورکړې او ځان یې خلاص کو. نو په دې باره کې قرآن پاک نازل شو: ومن الناس من یشتری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. الله پاک فوراً قرآن پاک د دې صحابي په شان کې نازل کو، آیات نازل شو. وای داسې خلق دي نفسه ابتغاء مرضات الله چې د الله د رضامندۍ دپاره خپل ځانونه په بیه باندې اخلي. والله رؤوف بالعباد، په خپلو بندګانو الله پاک ډېر زیات مهربانه دی. نو نبی علیہ السلام چې کله دا آیات نازل شو، دې صحابي ته خوشخبري ورکړه چې ستا په شان کې تا ډېر لویه اعلی ترین تجارت وکړو، ستا په شان کې الله قرآن نازل کو. نو صحابه داسې خلک وو چې د هغوی په شان کې الله جل جلاله خپل کلام نازل کولو. حضرت عمر رضی الله عنه باره کې څومره آیاتونه، حضرت ابوبکر رضی الله عنه، د ټولو صحابه رضوان الله عنهم باره کې قرآن کې الله پاک فرمایي: رضی الله عنهم ورضوا عنه، زه د دوی نه راضي یم، دوی ما نه راضي دي. هغوی په باره کې نو دې صہیب رضی الله عنه واقعا نن وایو. حضرت صہیب رضی الله عنه اسلام، حضرت صہیب رضی اللہ عنہ د حضرت عمار رضی اللہ عنہ سره مسلمان شو. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د حضرت ارقم رضی اللہ عنہ مکان کې
یعنی د حضرت ارقم رضی الله عنه په کور کې تشریف فرماو چې دا دواړه حضرت عمار رضی الله عنه او حضرت صہیب رضی الله عنه جدا جدا په خدمت کې حاضر شو، د نبی علیہ السلام په خدمت کې حاضر شو او د مکان په دروازه دواړه اتفاقا یو ځای شول. حضرت عمار رضی الله عنه حضرت صہیب رضی الله عنه د نبی علیہ السلام د کور په دروازه باندې د حضرت ارقم رضی الله عنه چې کوم کور نبی علیہ السلام پکې تشریف فرماو په هغه دروازه باندې دواړه یو ځای شول او هر یو د بل غرض معلوم کړه، د یو بل حالات معلوم کړه چې تاسو لپاره راغلی. نو د دوانو یو غرضو، د دوانو یو مقصدو، د اسلام راوړل د دې دوانو یو مقصدو او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د فیض نه فائدہ غستل د دوانو مقصدو. اسلام یې راوړو، د اسلام راوړلو نه پس کم څه چې په دغه زمانه کې دی لګي کمزورې ډلې ته ورپېښېدلو هغه ورپېښ شو. هر قسمه کړاوونه یعنی هر قسم وکړولی شو او تکلیفونه ورته ورسولی شو. اخر تنگ شو، د هجرت اراده یې وفرمیله. نو کافرانو د دوی دا هجرت هم نشو برداشت کولی چې دا خلک د بل ځای ته لاړ شي او د آرام ژوند یې تیر کړي. په دې وجه چې د چا د هجرت حال به ورته معلوم شو د کافرانو ته، نو د هغه د نیولو کوشش به یې کولو چې د تکلیفونو نه خلاص نشي. نو صہیب رضی الله عنه پسې هم شو، دا کافران ورپسې شو او یوه ډله د ده د نیولو دپاره لاړه. د خپل ترکش راوویسته چې په هغې کې غشي وو، هغه غشي چې پکې ږدي هغې ته ترکش وایي. حضرت صہیب رضی الله عنه خپل ترکش راوویستو او دې خلکو ته د کافرانو ته یې وویل چې ګورئ تاسو ته ښه معلومه ده چې زه تاسو کې د ټولو نه زیات غشي ویشتونکی یم. تر څو چې یو غشی ما سره پاتې وي تاسو خلک ما ته نشئ را رسېدلی، او کله چې یو غشی هم پاتې نشي نو زه به په خپله توره تاسو سره مقابله کوم، تر دې چې توره هم زما په لاس کې پاتې نشي. دې نه پس څه چې تاسو نه کېږي کوئ، خو که تاسو غواړئ نو د خپل ځان په بدله کې د خپل مال پته ښودلی شم. کم چې په مکه کې دی او 2 وینځې هم دي هغه ټول واخلئ. په دې دغه کافران خلک راضي شو او خپل مال یې ورکړه او ځان یې خلاص کو. په دې باره کې د دې صحابي په حضرت صہیب رضی الله عنه په شان کې په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې آیات مبارک نازل شو. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. دا آیات نازل شو، ترجمه داسې ده بعض خلک داسې دي چې د الله جل جلاله د رضا د پاره خپل ځان په بیه اخلي او الله جل جلاله په بندګانو باندې مهربانه دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه وخت په قباء مسجد کې تشریف فرماو چې صہیب رضی الله عنه ولیده، ارشاد یې وفرمایي. نبی علیہ السلام ارشاد وفرمایي چې ای صہیب تا د نفع تجارت وکړو. صہیب رضی الله عنه فرمایي چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه وخت چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه وخت کجوري خوړلې او زما سترګه خوږ وه، ما هم ورسره په خوراک شروع وکړه، ما هم ورسره کجوري خوړې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفرمایل چې سترګه خو دې خوږ ده او کجوري خورې. ما عرض وکړه چې حضور هغې سترګې طرف نه خورم کومه چې روغه ده. نبی علیہ السلام دې جواب اورېدلو سره وخندل. حضرت صہیب رضی الله عنه ډېر خرج کوونکی و، بس څه به چې لاس له راتله به یې خرج کول، تر دې چې حضرت عمر رضی الله عنه ده ته وفرمایل چې ته فضل خرچي کې. دوی عرض وکړه چې ناحقه چرته هم خرج نه کوم، یعنی په حق باندې خرج کوم، په جب کې نه پرېږدم چې کوم د حق ځای هلته کې ښه خرج کوم، خو په ناحقه نه خرج کوم. حضرت عمر رضی الله عنه چې کله وفات کېده نو حضرت صہیب رضی الله عنه ته د جنازې منځ کولو وصیت فرمایلو. دا دونه لوی مرتبه والا صحابه و چې د دوی په شان کې الله جل جلاله قرآن پاک نازل کو. او حضرت عمر رضی الله عنه خلیفہ دوم دی ورته بیا د خپل جنازې کولو وصیت هم وکړو. عزیزانو د صحابه په ژوند کې زمونږ د استادو لپاره یو ډېر لوی سبق دی او د هغې په نقش قدم باندې تلل زمونږ استادو د نجات ذریعه ده.
الله پاک فرمای آمینو کما آمن الناس، داسې ایمان راوړئ څنګه چې د صحابو ایمان. د صحابو ایمان زموږ ستاسو لپاره معیار دی. ابه څنګه حاصلو چې بار بار موږ د هغوی واقعات اورو، د هغوی دا قصې موږ کوو، نو زموږ په زړونو کې به هم څه ناڅه جذبات محبت پیدا شي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.